الرحمن الرحیم من الفاتحہ یا آیت من الفاتحہ د دې ځاینا تر آغاز پوری والبا متعلقة بمحذوف تقدیره بسم الله اقرأ. د بسم الله الرحمن الرحیم متعلق یو اختلافی مسئله ذکر کړي چې بسم الله الرحمن الرحیم د قران کریم جز ده او کنه ده. چې د قران کریم جز شو نو بیا د سورۃ فاتحه جز ده او کنه ده. چې د سورۃ فاتحه جز شو نو صرف د سورۃ فاتحه جز دا او کده هر سورت جز دا. دا اختلاف بیانای. علامہ تفتزانی رحمہ اللہ فرمائی هغه بسم الله الرحمن الرحیم کما چې سورۃ النمل کې ذکر دا په هغه اتفاق دی چې هغه د قرآن جز هم دا او د سورۃ النمل جز هم دا. دې کې څه اختلاف نشته. هغه بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم د صورت په ابتدا کې راځي دې کې اختلاف دی. دو اختلاف دي. یو اختلاف دا دی چې دا د قرآن جز ده که نه ده. امام مالک رحمه الله فرمایي چې دا د قرآن کریم جز نه ده او احناف او شوافی وی دا د قرآن کریم جز ده. دی وجنا امام مالک رحمه الله مسلک دا ده چې هغوی تسمیه په مانځه کې نه جهرن وی او نه سرن وی. د احناف او د شوافی مسلک دا ده چې قرآن کریم بسم الله د قرآن کریم جز ده. خچه د قرآن کریم جز شو نو اوس بیا اختلاف ده د احناف او د شوافیو. شوافی وی چې د قرآن جز هم ده او د سورۃ الفاتحه جز هم ده. احناف وی د قرآن کریم جز ده خو د سورۃ الفاتحه جز نه ده. شوافیو کې بیا اختلاف ده. س شوافی د دې قائل دي چې بسم الله د سورۃ فاتحه جز هم ده او د یو سل دولس نور سورتونو جز هم ده د سورۃ براءت نه علاوه. بعض شوافی وینا د نور سورتونو جز نه ده صرف د سورۃ الفاتحه جز ده. تاسو به خبره پوه شئ. اوس بسم الله الرحمن الرحیم دا د سورۃ الفاتحه سره جز ده. نو یو امام مالک رحمه الله مسلک ذکر کئی او یو د شوافیو مسلک ذکر کئی او وی د احنافو نه دې باره کې سندی راغلی د متقدمینو احنافو نه چې هغوی د قرآن جز نه ګڼي تصریح ته نه راغلی دی وی. نو دی هغه اختلاف بیانوي. ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم آیت من الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم جز د فاتحه ده. فاتحه جز ده. دی خو شافی مسلک والا دی نه د خپل مسلک خبره کوي. وعليه قراء مکه والکوفه وفقهاؤهما وابن المبارک والشافعی. پم دی رایا د مکی قاریان د کوفی قاریان د مکی او د کوفی فقها ابن المبارک او امام شافعی دوی په ټول په دې رایا باندې ولاړ دي. په کومه رایا چې د فاتحه جز ده. وخالفهم قراء المدینه والبصره والشام وفقهاؤها ومالك والاوزاعي.
او د دوی مخالفت کړي د مدینه قاریانو، د بصری قاریانو، د شام قاریانو، او د مدینه او د بصری او د شام فقهاو او امام مالک او امام اوزاعی دوی مخالفت کړي، په دواړو خبرو کې مخالفت کړي، نه د فاتحه جز ده او نه د قرآن جز ده. د امام ابو حنیفه رایه پکې څه ده؟ نو تفتزانی وایي د قدیمو احنافو د متقدمینو احنافو رایه دا وه چې سورة فاتحه د قرآن جز هم نه دی، لکه څنګه چې د فاتحې جز نه دی. تسمیه د قرآن جز نه دی لکه د فاتحې جز چې نه دی. د متاخرینو احنافو دا قول دی چې هغوی وایي د قرآن جز دی د فاتحې جز نه دی. په متقدمین احناف خو ابو حنیفه څه کنه او د هغه شاګردان، نو ولم ینس ابو حنیفه فیه شی، دی کې رد کوي په تفتزانی باندې چې تفتزانی خو امام ابو حنیفه ته دا منسوب کړي دي چې هغه د تسمیه د جزئیت قرآن قائل نه دی. خدا غلطه خبره ده، د ابو حنیفه نه تصریح څه نه دي راغلي. امام ابو حنیفه سکوت کړي، صراحتاً څه نه دي نقل. نو چې صراحتاً څه نه دي نقل، فظن انها لیست من السوره، ګمان کړل شوی دی چې دا د سورت حصہ نه ده، عنده د ده په نس. نو ټیک ده د سورت حصہ نه ده، جز نه دی، دا ګمان صحیح دی، خو چې د قرآن جز نه دی نو دا ګمان غلط دی. د صحیح خبره ذکر کړي. په دې خبره چې د امام ابو حنیفه په نیز د تسمیه د قرآن جز دی د فاتحې جز نه دی، د قرآن جز دی، په دې څه دلیل دی؟ نو دی وایي وسئل محمد بن الحسن الشیبانی عنها، د محمد ابن الحسن شیبانی رحمه الله نه دی باره کې تپوس وشو. فقال وی فرمایل ما بین الدفتین کلام الله، د دو غتو په منځ کې چې سدی دا کلام الله دی، نو دو غتو په منځ کې بسم الله ده کنه، نو بسم الله هم کلام الله شي. نو چې کلام الله شنه د قرآن جز شو، د صحیح شو کنه، قرآن جز، د قرآن جزئیت ته معلوم شو، د فاتحه جزئیت نه دی معلوم شو. تاسو باندې بدل ته اعتراض وارد شي چې د امام ابو حنیفه دا قول چې ما بین الدفتین کلام الله، دی کې خدا رکوګانې لیکلي دي د سورة الفاتحه مکیتن او 7 آیاتن، دام بیا قرآن شو، ځکه دا ما بین الدفتین دي کنه. تاسو په دې پوه شئ؟ او حال دا چې دا قرآن نه دي. تاسو به دوه جواب وکئ. یو جواب به دا وکئ چې د دفتینو نه مراد دفتین د مصاحفو د صحابه او د تابعینو دي. د صحابه او د تابعینو چې کم مصاحب دي د هغو د غتو په منځ کې چې څه دي هغه قرآن دی، او د صحابه او د تابعینو چې کم مصاحفو هغې کې رکوګانې او د صورت نمونه وغیره دا سیزونه پکې نه و، دا وروسته جوړ شوي دي، او آیاتونه وغیره د دې ایجاد خو حجاج ابن یوسف کړی. یو جواب. دویم جواب به دا وکئ چې ما بین الدفتین نه هغه څه مراد دي چې په هغې کې د مذهب توب احتمال شته. کم څیز کې چې د مذهب توب احتمال دی او ما بین الدفتین دی هغه کلام الله دی، او د صورت نمونه او دا رکوګانې وغیره دا خو محتملی نه دي چې دا د مذهب نه دي که نه دي، دی کې خو چا اختلاف نشته، هیڅ احتمال پکې نشته، نو دا ته خود به خود خارجي دي. لنا احادیث
دی کې اوس د شوافیو دلایل ذکر کوي، څلور دلیلونه ذکر کوي چې د قرآن کریم حصہ ده، د سورت فاتحه حصہ ده. څو دلیلونه ذکر کوي؟ څلور. او وایي موږ سره ډېر دلیلونه دي، او دوه دلیلونه د حدیثو دي، او یو د امت اجماع ده، یو د قراو اتفاق دی، نو ټول څلور شو. منها بعضې د دینه ما هغه دی روا ابو هریره رضی الله عنه چې ابو هریره روایت کړی دی انه علیه الصلاة والسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی فاتحة الكتاب سبع آیاتن، فاتحة الكتاب و آیاتون دی اولاهن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول پدے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا گورا بسم اللہ آیت هم شو او د فاتحه جزم ثابت شو، ځکه چې فاتحه اول بسم الله الرحمن الرحیم د حدیث کې رااله. تاسو به دې پوښتنه دا یو دویم دلیل وقول ام سلمہ رضی الله عنها داوی قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاتحه وعد بسم الله الرحمن الرحیم آیتن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت فاتحہ ولوستلا او بسم اللہ الرحمن الرحیم په دې کې وشمارلا چې دا یو آیت ته. نو د دین معلومه شوه چې بسم الله الرحمن الرحیم د سورت فاتحه جز دی که پې پوه شوئ. ومن اجلهما اختلف د دې وجې نه چې دا د فاتحې جز دی نو اختلف ائمو اختلاف کړی په دې خبره کې چې انها آیتن براسها ام بما بعدها، چې دا مستقل آیت دی او که د ما بعد سره وتړي نو بیا آیت دی. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین دا یو آیت دی، او کنا بسم الله الرحمن الرحیم ځان له آیت دی. پوه شوئ؟ اتفاق خو په دې کې دی چې دا د فاتحې جز دی، خو بیا په دې کې اختلاف دی چې بسم الله الرحمن الرحیم د فاتحې مستقل آیت دی او که د الحمدلله رب العالمین سره یو ځای کې آیت دی. نو دا اختلاف کله صحیح کیږي؟ د فاتحې جز شي کنه، چې فاتحې جز نشي نو بیا د آیت یا د آیت حصہ څنګه ګڼل کیږي؟ خبرې باندې پوه شئ؟ دا دوه دلیلونه شو، خو د دوو دلیلونو باندې په امام بیضاوي باندې اعتراض دی. اعتراض دا دی چې د دې نه خو تا جزیت د فاتحې ثابت که چې تسمیه جز د فاتحې ده، خو جزیت د قرآن خو ثابت نه شي کړه. ستا دعوه خو دا وه چې جز د قرآن هم دی او جز د فاتحې هم دی. جزیت د فاتحې ثابت شو، جزیت د قرآن خو نه دی ثابت شي. تاسو به جواب وکئ چې صراحتاً جزیت د فاتحې ثابت شي او ضمناً جزیت د قرآن ثابت شي، ځکه فاتح دا جز د فاتحې شو او فاتحه جز د قرآن دی. نو جز د جز د ذالک الشیء وي که نه؟ تاسو ویلی دي کنه جز د جز د ذالک الشیء. دریم دلیل والاجماع على ان ما بين الضفتين كلام الله. بل د امت اجماع ده په دې خبره باندې چې د دوو ګتو په منځ کې دي هغه کلام الله دی، او بسم الله د دوو ګتو په منځ کې ده، نو دا هم کلام الله شي. دا دریم دلیل شي. څلورم دلیل والوفاق او قاریانو اتفاق کړی دی قراو علی اثباتها چې دا تسمیه با وی فی المصاحف په مصاحفو کې مع المبالغه سره د دینه چې قراو مبالغه کړې ده فی تجرید القرآن چې قرآن خالی کوي نور سیزونه ته لرې کوي. حتی لم تکتب آمین تر دې پورې چې آمین په قرآن کې نه لیکل کیږي. سورت فاتحه سره خلک آمین وایي کنه او لیکل کیږي نه، ولې ځکه چې غیر قرآن څنګه قرآن کې لیکي؟ هغوی دومره مبالغه کوي، غیر قرآن په قرآن کې نه لیکي. او بسم الله پکې لیکلي ده، نو معلومه شوه چې بسم الله غیر قرآن نه دی. دې څلور دلیلونه باندې پوه شئ. خو دا دی چې کوم حدیثونه پیش کړم، اولنی حدیث د ابو هریره و
د ابو هريره نه دقه شان روایت دی زمونږ د مسلک چې ابو هريره وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله وایي قسمت الصلاة بیني و بین عبدی نصفین ان تر دې پورې چې یقول العبد الحمد لله رب العالمین الله وایي بنده زما د بنده په منځ کې سورة فاتحه دا منځ تقسیم دی الحمد لله رب العالمین چې کله بنده ووایي نو زه یم چې زما حمد بیان که نو ګورې شروع د کوم ځای نه وکړه الحمدلله معلومه شو چې فاتحه د الحمدلله نه شروع کیږي بسم الله پکې نه ده دویم دلیل زمونږه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم وخلف ابي بکر وخلف عمر فلم يجهر احد منهم ببسم الله الرحمن الرحیم د نبی علیہ السلام د ابو بکر او د عمر پسې مې شاته منځ کړی یو هم جهر په بسم الله نه دی کړی نو که جز د فاتحې نه فاتحې باندې خو جهر واجب دی بیا په بسم الله هم جهر ضروري وي که دا جز د فاتحې وي اوس پې پوه شئ او ام سلمه چې وایي رضی الله عنها چې نبی علیہ السلام فاتحه ویلې او د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع کړه نو موږ وایي ټیک ده موږ چې سورت فاتحه وایو هم د بسم الله نه شروع کوو خو بسم الله د فاتحې حصہ نه ده بلکې د فصل دپاره وایي چې د یو صورت جدایي د بل صورت نه راشي مونږ هم چې شروع کوو د کوم ځای نه کوو بسم الله الرحمن الرحیم وایو خو د صورت حصہ نه ده دې ځای پورې تاسې پوه شئ انشاءالله العزیز والباء متعلقة بمحذوف دې ځای نه واخله تر هغه ځای پورې والاسم عند البصرين من الاسماء التي حذفت اعجازها لكثرة استعمالها زم پیدا کړ د دې ځای نه هغه ځای پورې بس تاسو یو سبق په دې کې درې مباحث دي د تقطیع ته ګورئ د حصو ته دا تاسو ته سبق ډېر اسانه اوله حصہ والباء متعلقة تر دې بلې کرښې وذلک اولا پورې ده دی که د بسم الله الرحمن الرحیم د جار و مجرور د متعلق بیان دی او د یوې قاعدې طرف ته اشاره ده بسم الله الرحمن الرحیم ته به متعلق سره وباسي متعلق ذکر کوي او یو قاعده د متعلق باره کې تاسو ته واضحه کوي دا یو بحث دویم بحث وذلک اولا نه هغه بل صفحې وقید دویمې کرښې وقیل الباء للمصاحبت پورې دی کې د بعضې حضراتو مسلک ذکر کوي او په هغې رد کوي او د یو دوه سوالونو جواب دوه اعتراضات او د هغې جوابات په ذکر کې اول اعتراض وهذا وما بعده مقول علی یو دوه اعتراضات او د هغې جوابات یو اعتراض او د هغې څلور جوابونه به ذکر شي دې بحث کې یو اعتراض او د هغې څلور جوابونه دریم وقیل الباء للمصاحبت نواخلا تر هغه ځای پورې والاسم عند البصريين دې کې د بعد دویمه معنا ذکر کوي چې د بعد مصاحبت دپاره هم راځي لکه څنګه چې د استعانت دپاره راځي او د یو دوه اعتراضاتو جوابات په ذکر کې د دریم بحث کې پې پوه شوئ اول بحث بسم الله الرحمن الرحیم کی دا بسم الله الرحمن الرحیم جار و مجرور او جار و مجرور تا ظرف وای ظرف او دا ظرف چې ورته وای دا ورته توسعا او مجازا ظرف وای ظرف نه دی ګورئ ځکه ظرف یا مکانی او یا زمانی او جار و مجرور نه زمان دی او نه مکان دی نو ظرف څنګه شو مجازا ورته ظرف وای څنګه لکه پیل چې د زمان او د مکان نه بغیر متصور نه دی همدارنګې د متعلق نه بغیر هم متصور نه دی تاسو خبرې د خیال شریف راغی کنه نو د زمان او د مکان سره مشابهت دی د دې وجې نه دې ته ظرف وایي او تاسو ویلی دي چې ظرف
دا متعلق غواړي. متعلق که مذکور و دې ته ظرف لغو وایي، که محذوف و نو دې ته ظرف مستقر وایي. نو دلته ظرف متعلق غواړي. متعلق به مقدمی او که مؤخر بی، فعل عام بی او که فعل خاص بی، دغه خبره کوي. نو دی وایي د دې متعلق به فعل خاص چې اقرأو، او مؤخر بی. ولی چې رد راشي په مشرکینو باندې، ځکه تقدیم د ما حقه تاخیر حصر او اختصاص پیدا کوي. هغوی به د خدای په نوم هم کارونه شروع کول او د بوتانو په نوم هم. نو چې ته تخصیص وکړې چې صرف د الله په نوم زه شروع کوم، د بل چا په نوم نه، نو په هغوی به رد راشي. تخصیص پکې شته که نشته؟ بسم الله په ترجمه کې تخصیص شته که نه؟ تاسو پې پوهېږئ بسم الله به څنګه ترجمه کوو؟ د بسم الله دا ترجمه ټول عمر تاسو غلطه کړې ده، او ټولو ملایانو درته غلطه ویلې ده. دا اته کالې درته بسم الله ترجمه کړې ده، ټولو ته غلطه ویلې. خفه خو نه شوئ؟ زه دلیل سره خبرې کوم. ګوره یو ځل راته یو مولوي صاحب وویلې، وایي طالبانو ویلې چې دی وایي چې ټول جلالین غلط دی. زه داسې نه ویم چې ټول جلالین غلط دی. جلالین کې خو قرآن دی، جلالین له څوک غلط ویلی شي؟ تاسو ما نه اورېدلي چې جلالین غلط دی؟ تاسو ما سره جلالین ویلې؟ کله مې ویلي دي؟ خو دا مې ویلي دي چې جلالین مولا په جلالین کې بعضې ځایونو کې غلط شوی دی. دا ښه خبره ده که بده ده؟ او دا مې دلیل سره ویل چې دې ځای کې غلط شوی دا دلیل دی، دې ځای کې غلط شوی دا دلیل دی. طالبانو له مې ویلي چې تاسو ځان سره ولیکئ چې دې ځای کې سهو شوی. نو دا اوس ښه خبره مې کړې که بده؟ شری جامع مولا څومره لوی سړی دی، شری جامع کې 2-3 ځای غلط شوی دی، سهو شوی دی. ما طالبانو له ښودلی دی، تاسو هم که غواړئ بیا درته ښیم. ملیانو له مې غټو غټو ملیانو له ویلي چې دې ځای کې غلط شوی. تاسو یې صحیح کوئ، ما ته جواب راکړئ، ما پې پویه کوئ. دا خو څه بده خبره نه ده نو چې شری جامع مولا خو یو انسان دی، غلطېږي که نه غلطېږي؟ مجتهد هم کله خطا کېږي او کله ثواب ته رسي. دا خو څه بده خبره نه ده؟ تاسې په دې پوه شئ؟ نو داسې یوه خبره چې کوو، هره خبره ګورئ دلیل سره به یې کوو. نو چې داسې موږ وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه تاسو موږ ټول عمر کړې ده داسې چې شروع کوم په نوم د خدای چې بخونکی مهربان دی، دا غلطه ترجمه ده. 3 وجو نه غلطه ده، 3 وجې د غلطیا دي پکې. یوه وجه دا ده چې تاسو وایئ چې بسم الله الرحمن الرحیم جار و مجرور دی او دا متعلق غواړي، او متعلق یې مونږ وروسته راوباسو. داسې وایي که نه وایو؟ ولې وروسته راوباسو چې مشرکانو باندې رد راشي؟ نو چې وایي چې شروع کوم په نوم د خدای نه متعلق دی، مخکې که وروسته؟ شروع کوم اشراو دی مخکې که کنه؟ شروع کوم نه خو دې بیخي ویسته، دا خو دې وروسته له پرې نه ښوده که نه؟ دا یوه خبره، دا یوه غلطي شوه. دویمه دا ده چې دا موږ وایو چې با پکې د استعانت دپاره ده. با د څه دپاره ده؟ شروع کوم په نوم د خدای. نو استعانت معنا دې پکې وکړه. استعانت خو مدد ته وایي، مدد دې پکې ویلې. دریم دا ده چې بسم الله الرحمن الرحیم قضیه ده، منطقیانو په نس قضیه ده، او د نحویانو په نس جمله ده. جمله یا قضیه شوه. او قضیه او جمله کې یو نسبت که 2 نسبتونه وي؟ څو نسبت وي پکې؟ موضوع، محمول او نسبت، مبتدا او خبر او نسبت. بل شی شته؟ مبتدا او خبر او څو نسبتونه؟ جواب راکئ، لاس اوچت کړئ چې یو که 2. او ته چې وایې چې شروع کوم په نوم د خدای چې بخونکی مهربان دی، 2 نسبتونه دي پکې وي. یو شروع کوم، یو نسبت شو، او چې بخونکی مهربان دی نو دا 2 نسبت شو. تاسو په دې دا زده کوئ که نه؟ دا ملیانو له دا ووایو ته داسې چل دی. تاسې په دې پوه شئ. صحیح ترجمه یې څه ده؟ صحیح ده ته مونږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم اقرأو، بسم الله الرحمن الرحیم اشرعو. تقدیر یې داسې دی. نو با پکې د استعانت تخصیص تم پکې شته او با د استعانت هم پکې شته. نو داسې وایو خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم زه شروع کوم. دا صحیح ترجمه ده. خاص په مدد، خاص هم د کم ځای نه راویسته چې بسم الله الرحمن الرحیم هم د اشراونه مقدم کړي. خاص هم دې ځای، مدد مې د کم ځای نه راویسته د بانه. خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم زه شروع کوم.
زه شروع کوم د اشرعون او دا به وروسته وایي خبرې ته خیال راغی دیم دا داسې به نه وایي خاص په مدد د نوم د الله چې رحمان رحیم دی زه شروع کوم نو بیا دې دوه نسبته کړي الله موصوف دی او رحمان او رحیمی صفت دی او موصوف او صفت دا مرکب تامی که ناقصي او چې الله چې رحمان او رحیم دی نو دا خو دې مرکب تام جوړ کړه تاسو پې پوه شئ که نه شئ پوه نو خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم زه شروع کوم تاسو ما په دې خبره پوه شئ ما چې ویلې چا مخکې ترجمه غلطه ده او دا صحیح ده نو ښه مې ویلې که بد تاسو پې پوه شئ ستاسو ذهن ومنله چا خو څه اشکال نشته نو بار بیا داسې ونه وایي چې چېرته چې ویلي چې ټول ملیان دروغ وایي او وایي خو یې دروغ خو یې درته ویلي دي که نه شروع کوم داسې وایي که نه چې شروع کوم په نوم د خدای چې بخونکی مهربان دی داسې ترجمې کوي که نه کوي تاسو په دې پوه شئ یو غټ مولا دی غټ چې دې د نوم واخلم که نه که اوس دلته راغی نو تاسو ټول به پې ورمنډې وهئ که نه لاسونه به یې څپوئ دومره غټ مولا دی نو دا غټ دی کورکوټ یاره چې چا راوستی و ختم ته دا 3 صورتونه اخري ورته پرېښي وو او هغه هم دقه شان ترجمه کولی شروع کوم په نوم د خدای چې نهایت چې بخونکی او نهایت مهربان دی بس طالبان ناظر بس مل ور پرېوتو پکې ور پرېوتو تاسو پې پوه شئ دا زده کړئ دا ځان سره ولیکئ ګورئ دا صحیح ترجمه دقه ده نو دلته ورته متعلق به راوباسي متعلق نو متعلق به ورته څه شی راوباسي نو دی وایي ښه دا ده چې وروستی راوباسو او پیل خاص راوباسو او اقرؤو راوباسو اقرؤو هغه مشر طالب دا خبره واورېده که نه دا بسم الله ترجمه دې واورېده ښه شکر والبا کتاب ته وګورئ نو چې اقرؤو راوباسو اقرؤو نو بیا به معنا داسې شي بسم الله الرحمن الرحیم اقرؤو خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم زه قرأت کوم هر کار چې شروع کې نو اقسان پیل چې خوراک کې اکلو به راوباسي چې څښاک کې اشربو به راوباسي ګوره والباء متعلقة بمحذوف با متعلق ده د محذوف پورې تقدیره بسم الله اقرأو تاسو په پوه شئ لأن دا ولې اقرأو راوباسي اشرعو ولې نه راوباسي دی وایي ابتدئو ولې نه راوباسي دی وایي لأن الذي يتلوه مقروء ځکه چې د دې پسې څه راځي هغه مقروء دی که او د دې پسې چې ماکول راځي نو هلته به بیا اکلو وایي چې دې پسې مشروب راځي نو بیا به اشربو وایي دې پسې چې خوب راځي نو بیا به انامو وایي بسم الله انامو اوس بیا پوه شئ که نه شئ پوه وکذالک قاعده کلیه ذکر کوي دلته نه وکذالک همدارنګې یزمرو کل فاعل پټوي به هر فاعل ما داسې پیل یجعل التسمیه مبدأ له چې تسمیه د هغې دپاره مبدأ ګرځوي فاعل چې تسمیه د کم څیز دپاره مبدأ ګرځوي شروع نو مقه شان فعل به راوباسي تاسو په دې خبره پوه شئ د کم کار دپاره چې ته بسم الله ذکر کې مقه کار د جنس نه به فعل راوباسي اوس پې پوه شئ په دې قاعدې باندې وذلک اولا من ان یزمر ابدأو بس دی